وعظ راغلی نو قرآن عظیم الشان دا چې دی وعظ دی د دې لومبنۍ شعبه صحیح تبلیغ دی او دا ښایي چې دا حلال دی او دا حرام دی دا ثواب دی او دا عذاب دی نو په اول نمبر کې قرآن عظیم الشان چې دی دا وعظ دی په اول نمبر کې قرآن عظیم الشان څه شی دی دا وعظ دی وشفاء لما فی الصدور او دا د هغې دپاره شفا ده کوم چې په زړونو کې دي یعنی په زړونو کې چې کوم مرضونه دي د هغې امراضو د ختمولو دپاره رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې علاج او دوا را لېږلې ده دې کې شفا یې ښودې ده د زړونو چې کوم مرضونه دي هغه په دې سره الله تعالی جل جلاله ختمای او صحت ولا ورکای د زړه د صحت نه مراد هغه صحت نه دی چې کوم په حسي طور باندې چاته د زړه بیماری ولګي او هغه بیا ځان له بای پاسو کی او د زړه اپریشنو کې او د هغې په لحاظ سره ورته صحت میلاو شي اگر چې دا د قرآن عظیم الشان کمال دی چې دا ظاهري بیماری ته هم شفا ورکوي او باطنی بیماری ته هم خو دلته د صحت روحاني معامله ده کم صحت چې د روحانیت سره تعلق ساتي هغه معامله ده نو دا قرآن پاک باقاعده داسې شعبه لري چې په هغې سره د خلکو د زړونو بیماری جوړېږي چې د انسان په زړه و اندرونو کې یو کم سل روحاني بیماری لکه بغض حسد کبر ریا خودبینی حب د جاه او حب د مال او حب د اولاد وغیرہ وغیرہ دا چې راجمع شي دا یو کم سل بیماری روحانی الله تعالی جل جلاله دغه روحانی بیماری په دې سره ختمای او د زړونو نه ګنده خسایل او خیالات هم وباسي او زړونه چې د الله تعالی جل جلاله په ورکړې شوي فضیلتونو سره آباد او شاد لري ګورئ په خیر القرون کې با د نگاه نبوت په فیض او برکت سره ډایرکټ زړونه صفا کېدل بعض خلک اعتراض کوي دا نقشبندیه او چشتیه او قادریه او سروردیه دا طریقې خو د صحابه په وخت کې نه نو مونږ ورته وایو چې هغه وخت کې د دې ضرورت نه و هلته آفتاب نبوت موجود و د نبی کریم علیه السلام په نگاه کرم کې الله داسې طاقت او پاور اچولی و چې هغه به یو ځل د صحابه کرامو په سینه باندې هغه نگاه ولګېده د هغې تمام باطني مرضونه به ختم نو ګورئ په خیر القرون کې ډایرکټ د نگاه نبوت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په فیض او برکت سره زړونه صفا کېدل لکه د قرآن عظیم الشان په سوره توبه کې الله پاک د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې فرمایي او هغه ته فرمایي چې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الله جل مجده محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې زما محبوبا تر دوی د مالونو صدقه وصول کوا
زکات تینا اخلا د دوی زړونه پاکوا او دې سره د دوی تزکیه راولا او په دوی باندې منځ کوه ستا په منځ کې د دوی دپاره سکون دی دغه د زړونو د صافا کولو پاکولو چې رستو کوم نوم کېښودلی شو هغې ته تصوف وایي لہذا د قرآن عظیم الشان پوره شعبه د باطن د صفایۍ سره تعلق سات او دا منصب چې دی د محبوب صلی الله علیه وسلم د طرف نه مقرر شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منصب نبوي چې کله الله تعالی جل جلاله بیانوي نو داسې فرمایي یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دعا کول د تعمیر د خانه کعبه په وخت چې یا الله زمونږ په دې نسل کې داسې یو د لوی شان والا رسول صلی الله علیه وسلم راولېږه چې هغه مبارک به څه کوي یتلو علیہم آیاتک چې ستا آیاتونه په هغوی باندې اولولي تلاوت او دارنګې ویعلمهم الکتاب والحکمت او هغوی ته د قرآن د کتاب چې مراد تی قرآن عظیم الشان دی او د سنت د حکمت نه مراد د نبی علیہ السلام سنت د هغې زده کړه ورته وکړي ویزکیهم او دارنګې د دوی د نفوسو تزکیه وکړي نفسونه ولا پاک نو ګوره د خلکو نفسونه پاکول دا د حضور علیہ السلام کار په خلکو باندې آیتونه د قرآن عظیم الشان تلاوت کول دا د نبی علیہ السلام ډیوټي هغوی ته د کتاب او د سنت زده کړه ورکول دا د نبی علیہ السلام ډیوټي اوس چې کله آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم په مرور د زمانې سره د دنیا نه تشریف یوړ نو دغه قاریان صاحبان د یتلو علیهم آیاته د پرتاو د لاندې راغله دغه ډیوټي هغوی واغست خلکو ته د قرآن عظیم الشان په ناظره باندې په حفظ باندې په تجوید باندې په حدر باندې قرآن عظیم الشان زده کوي نو دا ډیوټي هغوی ته حواله شو دارنګې علماء کرام کم چې علماء حق علماء سونا کم چې علماء حق دي د صحیح مسلک عالمان دي هغه یعلمهم الکتاب والحکمه د پرتاو د لاندې راغله هغوی چې دی دغه ډیوټي انجام کوي پاتې شوه درېیمه ډیوټي ویزکیهم صوفیاء کرام اولیاء کرام د یزکیهم د پرتاو د لاندې رالل دغه ذمہواري هغوی سر ته رسوي هلته په بارګاه نبوي صلی الله علیه وسلم کې د زړونو په پاکولو کې وخت نه لګېده بس یو تجلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې مبارک د مشکات نه دا چې دی پریوتلو او د زړونو صفا کېدلو د هغوی مبارکو نه رستو د باقاعده تلاوت د قرآن عظیم الشان او د احکامو د تعلیم سره سره د زړونو صفا کول یو منصب ضروري او د یو شعبې ضرورت نو د وخت په تېرېدلو سره دغه شعبې نوم تصوف وګرځېده تصوف اوس که چېرې مونږه دا په حدیث نبویه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وګورو نو هلته کې مونږ ته هم رهنمایي ملاویږي ګورئ په بخاری شریف کې کتاب العلم په باب حفظ العلم په اول جلد کې په 23مه صفحه باندې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت امام بخاری رحمت الله تعالی را نقل کړي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا د علم دولوخي یاد کړل ما د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د علم دولوخي یاد کړل زما خبره تم خیال لې وعاءن چې ده دا لوخي ته وای خو څنګه چې علم غیر محسوس چیز ده نو دغه رنګي لوخه هم چې ده غیر محسوس چیز ده دا غي علم د پاره لوخه چې دا هم غیر محسوس چیز ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای یعنی مات دو قسمونه د علم حاصل کړی دي او دا یو مانوي فیض دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بکلا د خپل لاس مبارک په چون او لپ سره داغه په صادر کې اچولو اے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صادر مبارک غواړوا ابو هريره رضی الله عنه صادر مبارک غواړوا نبی علیہ السلام بسینه مبارک ته داسې لاس کو بیا بیا چون په صادر کې ورواچ بیا بیا لاس مبارک داسې کې چون به ورواچ بیا ورته اوس دا صادر غون کا د سینې سره ونیسا بیا بیا چاغه غون کو سینې سره به ونیو څه کیفیت دی چې زماړه الله الله وای زما سینه کولو شو علوم معارف زما سینې ترال نو ګورئ دا یو معنوي فیض دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بکله د خپل لاس مبارک په چونګ او لپ سره دغه په صادر کې اچولو اگر چې علم په لپ او چونګ سره چاته نه ورکول کی لیکن زمون آقا او مولا صلی الله علیه وسلم چې صرف د خپل لاس مبارک خالی لپ اچي نو هغه ته بوجه د علم نه ډکیږي په خبر اورسید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حقیقی وارثان اولیاء کرام هم چې د خپل مریدانو سینو ته د لاسونو په اشاره سره فیض ورچي نو دا داغي اصل دی اشاره ورته کوي هو نو دا څنګه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سینې مبارک نه یعنی هغه فیض براواغست علم براواغست او د ابو هريره رضی الله عنه په صادر کې بیا چاو دا داغي اصل دی چې دغه سی صوفیه کرام د خپل مریدانو سینې ته متوجي شي او د لاس په اشاره سره د ګوتې په اشاره سره د نظر په فیض سره دغه په سینه کې کم یعنی سور اچي نو دا حدیث مبارک دغه د پاره اصل ګورئ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د محبوب پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه د علم دو لوخي محفوظ کړی دي احدهما فبسطته داغین یو کاس یو لوخ اے تابعینو ما پتا سو باندې سکولید یو کاسمه د اغه علم پتا سو سکولید دا یعنی تاسو پاغه کې زما شاګردان یې چې هغه ظاهری علم ذکر د مبارک نه د پاس شپږ زره حدیث مروي واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم او کچری د علم دویم لوخه ظاهر کم نو زما دا مړی بکټ کړی شي اوس ما دو لوخي د علم حاصل کړی یوم تاسو تا هغه او خود تاسو باندې می اوسک ظاهری علم می تاسو تدرک تاسو هغه کې زما شاګردان شوي دا دویم لوخه د علم چې دی واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم کچری دا دویم لوخه د علم دا ز ظاهر کم نو زما مړی به کټ کړی شي زه د یو علم روایت تاسو ته کوم او د بل علم روایت تاسو ته نه کوم
کچره د دې بل علم روایت